ته ماښام خوراک کې او ستا ګاوڼ او ستا په کلي کې یتیمانان بچي مور ته راټول شوي هغه ترېنه خوراک غواړي هغې د مور نه خوراک غواړي تا ته خپل بچي راجمع دي داسې د هغې به هم پلار و داسې د هغې به هم مور وه داسې روژه به په هغې هم تېره شوي چې هغې ته به پلار ناست و داسې روژه به په هغې هم تېره شوي چې هغې ته به مور وه نن به پلار نه یو نن به مور نه اسې نه چې د رمضان المبارک په میاشت کې زما ستا په کلي کې فقیر ته د خپل پلار احساس وشي یتیم ته چرته د خپل پلار احساس ونشي حدیث مبارک کې راځي په ټوله دنیا کې بدترین کور هغه دی په غونډه دنیا کې چې هغې کور کې یتیم او د هغه سره بدسلوکي کیږي په غونډه دنیا کې الله ته محبوب کور هغه دی چې هغې کې د یتیم او د یتیم سره ښه سلوک کیږي د یتیمانانو سره ښه سلوک وکړو د رمضان المبارک میاشت ته مالی او جانی تعاون دې پسې بیا اختر را روان دی کوشش وکړو هر مالدار چې دا ووایي چې زه به یو فقیر یو یتیم یو بې وصله به زه د اختر یوه جوړه اخلمه او دا به وله زه په ټیلر باندې جوړومه چې د اختر ورځي او دا فقیر جماعت ته راشي او ستا په جوړه کې د اختر مونځ وکړي دا اختر تا دپاره دا اختر دی دا اختر خو نه دی چې ته خپله نوې واغوندې او راشي مونځ پکې وکړي اختر دا نه دی زوام اختر ستا هغه اختر دی چې تا د یتیم بچی د ځان سره برابر کړو دا د رسول الله مبارک اخلاق یو ماشوم دی پلاری شهید شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مخې له ورغې امام الانبیا غیږ کې اوچت کو ورته وایي د الله حبیبه زما پلار را روان دی زما د پلار څه حال دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي خوښه دې نه ده چې زه د پلار شمه خوښه دې نه ده چې زه د پلار شم ستا پلار خو شهید شوی دی هغه نبی علیه السلام پورې ونښتو وی د الله حبیبه زما خوښه ده چې زما ته پلار شي د نبی علیه السلام دا اخلاقو دا د رمضان المبارک میاشت دی میاشت ته هسې نه چې دا یتیمانان چرته الله ته لاس اوچت کي هسې نه چې دا کونډې چرته الله ته لاس اوچت کي د اختر ورځ راشي او یتیمانانو ته د خپل پلار احساس وشي کونډو ته د خپلو خاوندانو احساس وشي نو د الله د رضا دپاره دا د همدردۍ میاشت ته دې کې د فقیرانو په سر لاس راکاږو فقیرانو ګورو روژه ماتي کې انتظام وکړو د اختر انتظام ورله وکړو د اختر انتظام چې ځان سره د کلي دا غریبانان یو ځای کړو چې ستا په جوړه کې غریب د اختر منځو کې او الله ته دعا وکړي چې یا الله ما نن زما اختر د نورو ماشومانو سره برابر کړو هسې څه دي خیال دی چې دا فقیر الله ته دعا وکړي نو حدیث مبارک کې مرازی احب الخلق الى الله من احسن الى عیاله الخلق عیال الله فاحب الخلق من احسن الى عیاله رب العالمین وی دا خلق زما کنډک دی دې کې ماته د ټولو نه هغه سړی خوښ دی چې کم سړی د مخلوق سره ښه سلوک کوي او دا د ښه سلوک میاشت ته چې ناراسته ونه کو هر حالت کې د ګناهونو نه پرهیز کو او د یتیمانانو خیال ساتو بل پیشمنی باره کې احتیاط کوئ ډیر خلق ماسخوتن سملی وي زما د روجي نیت دی وي دا ډیره کم فهمي ده زمونږه کم علمي ده زمونږه حدیث مبارک کې راځي ان الله وملائکته یصلون علی المتصحرین الله او د الله ملائک په پیشمنی کوونکو باندې رحمتونه رالیږي پیشمنی دا مستحب عمل دی دا ډیر د برکت خوراک دی د پیشمنی خوراک علما وایي چې حلال خوراکي نو د پیشمنی د خوراک حساب نشته دی خو چې خوراک حلالي نو پیشمنی کې اهتمام کو حدیث مبارک کې راځي علما وایي یو ګوټ اوبه وسکه یوه کجوره وخوره خو مستحب عمل دی په دې نیت وکړه چې امام الانبیا کړی
وی رسول الله صلی الله علیه وسلم با چې د پیشمنی دعوت چاته ورکو به ورته وی راشه د برکت خوراکو کا، راشه د برکت خوراکو کا، راشه د برکت خوراکو کا. امام الانبیاء د پیشمنی خوراک ته د برکت خوراک ویلې دی. او علما وایي پیشمنه دا زمونږ او د یهودو په روژه کې فرق دی چې هغې کې به پیشمنې نه او زمونږ په روژه کې پیشمنې دی. نو چې د پیشمنیم غټ خیال ساتو. حدیث مبارک کې راځي درې خبرې الله ته ډېرې خوښې دي: تعجیل الفطر، تاخیر السحور، ضرب الیدین علی الاخرى. تعجیل الفطر ماښام په روژه ماتي کې تادی کول، چې وقت داخل شي بیا به اسې روژه ماتي کې تاخیر نه کوي. ګورئ نبی علیه السلام نه چرې داسې نه دي ثابت چې مونځ یې کړی بیا دې روژه ماته کړي. نه، روژه ړومبې به ماتئ، ماتئ به یې ړومبې. خیر دی مونځ وکړه بیا روټۍ وروستو وخوره، خو روژه به د مانځه نه مخکې ماتئ. تعجیل الفطر و تاخیر السحور، او په پیشمنی کې تاخیر رستوالی کول دا رب العالمین ته ډېر خوښ دی. خو ګورئ دومره رستوالی هم نه چې سړی بیا شکی چې سبا ختلی و او که نو ختلی، دې سره خو روژه خرابیږي. ضرب الیدین، او وی چې په مانځه کې سړی ولاړي او یو لاس په بل لاس کیدي داسې. دا الله ته ډېر خوښ دی چې په مانځه کې ولاړي او یو لاس په بل لاس کیدي. نو ډېره مبارکه میاشته، نپلې په فرضو برابر دي او فرض په اویاو دي، په اویاو. او دا یاد ساتئ چې کم خویم په رمضان المبارک کې پیدا کو، علما وایي د دې اثر د بل رمضانه پوری انسان کې پروتي. دې کې خو خویونه په ځان کې پیدا کو، دې کې ځان د قرآن سره اشنا کو، دې کې ځان د اوږدو اوږدو منځونو سره اشنا کو. تهجد له پیشمني له پاسو اوږد اوږد رکات کوه، دا د پریکټس کوه. منځ کې مشق کوه، منځ په قلاره قلاره زده که. اوس خو ډېر شیټې مې د هر چا سره، نو په قلاره قلاره منځونه او په قلاره قلاره عبادات او د الله نه دعا کول چې الله زمونږ دا روجې قبولې کا. او اوله عشره رحمت دی. علما وی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، چې پارغ ټیم میلاویږي په لارم روانې رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اوله عشره کې د دې کوشش کوئ چې دا وکړلی شي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. خپل خپل ځای باندې لږ کښېنئ. دا جماعت والدي دي لږه